السلام علیکم مینوالو مونږ یو د یو شاعر سره انور سید انور کنجواله انور کنجواله دی به تاسو ته نن یو ښکلی نظم وایي شعر به درته وایي نو انور سید انور حاجي نن به راته څه وروایې یاره ما خو د ښځې د حق باره کې یو نظم دغه ډېر مشهور شوی دی خلکو سوشل میډیا باندې ډېر دغه شوی دی او ستاسو دغه دی نو به تاسو ته به مو ووایو چې ستاسو فرمایش دی صحیح او بس تاسو را باندې ګران یې مېلمانه یې که نه جزاک الله ستاسو د فرمایش به پوره کړو او که نه په لاره روان و ګیر مو کو په لاره باندې که نه صحیح خبره ده چا راته وایي چې یاره ډېره ښکلې شاعري کوي نو ما چې وایه ورته بلکل ولې نه یار ډېره مننه ښه جي دا نظم دی د دې نوم دی زما حق ښځه پکې حق غواړي په دې نظم کې زه خو یوه ښځه یم باید چې پاتې ښځه شم او زه خو ډمه نه یم چې په هر ځای کې دې ګډه شم او دا خو زما حق نه دی چې زه دې نرښځی شم دا خو زما حق نه دی چې زه دې نرښځی شم او زه دې اشتهار شم زه دې لچه په هر ځای شم او دغه زما حق نه دی سړو کې چې ورګډه شم او دغه زما حق دی چې سړو نه زه په ډډه شم او دا د ښځې حق نه دی چې کور نه یې بهر کړه دا د ښځې حق دی چې جایداد کې یې سوار کړه او څوک چې وایي داسې چې نه دا به نوکري کوي دا به هم دکان ته ځي هم کار به د پټي کوي او دا به د سړو سره هم یو شان سیالي کوي نو تا چېرته لیدلي چې غواګانو یې وي کړي دي او چا چېرته په میخو باندې هم ډېر راښکلي دي او داسې چې چا کړي نو چا ښه ورته ویلي دي داسې چې څوک وایي چې د ښځه د سړي په شان دغه سړی ښکاري ما تاسې د غویي په شان او زه چې نوکرۍ لزم دا ما سره زیاتې به وي ما سره په ګېډه یا په غېږ کې یو بچی به وي او بیا چې کور ته راشم نو د کور اخلی پخلی به وي نو دا خو زه ازاده نه شم دا خو زه راګیره شم دا خو زه ازاده نه شم دا خو زه راګیره شم دا خو د اسلام او د پښتو د حد نه تېره شم او زه چې کلنډره شم زما هغه عفت څه شو ما له چې الله راکړی ځان له حیثیت څه شو زما د پلار ورور یا د خاوند هغه عزت څه شو ما نه چې ځان هیر شول نو ځکه دومره سپکه شوم زه خو پاس اسمان یم اوس خپو د لاندې ځمکه شوم او ما له خو الله داسې ځانګړی خوی راکړی و زه چې لا وړو ما پړونه په سر کړی و تاسو د جینکو ته ګورئ د ماشومانو ته که نه د جینکو پکې پړونه والي خیال لري که نه نو ما له خو الله داسې ځانګړی خوی راکړی و زه چې لا وړو ما پړونه په سر کړی و لوبې هم فطرت مې ګوره ستا نه جدا کړې وې تا به بلوري او ما ګوډیانې جوړې کړې وې لوبې هم فطرت مې ګوره ستا نه جدا کړې وې تا به بلوري او ما ګوډیانې جوړې کړې وې څوک چې وایي داسې چې نه دا زمونږ په شانې دي او دا به پسې اوږه په اوږه مونږ سره روانې وي نو ستا نه دا تپوس کوم ته بچي راوړلی شي ته چې زما په شان ده که نه نو ستا نه دا تپوس کوم ته بچي راوړلی شي ته 4-5 بچي په ګېډه ګرځولی شي ته د مور په شانې مینه زوی له ورکولی شي ته د الله للو غزل ویلی شي زه جدا جذبات لرم زه بل احساسات لرم زه خو د خالد بچی یم زه ښکلي صفات لرم ما له خپل فطرت راکړئ ما سره انصاف وکړئ او دا که زما حق نه وي بیا خیر د اختلاف وکړئ زه په نمونه کې ښکلې زنانه لرم زه خو صدیقه لرم زه خو فاطمه لرم او نه ځم په یورپ پسې بیا خو به بربنډه شم شپه ورځ به نه پېژنم هر وخت به په منډه شم او دا روشن خیالي رانه په زور باندې عزت اخلي او دا روشن خیالي رانه یا خدای ګوچې جنت اخلي زه خو جوړه شوې ګوره ګل غوندې نازکه یم زه خو د خپل پلار او د خاوند د کور ملکه یم زه خو د عصمت او د حیا په کالو ډکه یم زه مضبوط دلیل لرم ما سره قرآن شته ما سره نبی شته ما سره فرمان شته زه تابعداري به د احزاب سوره نور کوم او دا زما دستور د ژوند به دغسې ضرور کوم ای شاعره تا خو له خپله برخه ورکړله ای شاعره تا خو له خپله برخه ورکړله تا د خپل قلم په زور خبره را بهر کړله اوس د هر چا خوښه ده چې کوم طرف ته مخه کړي ځان له په دې 2 لارو کې یو لاره دې خوښه کړي او ډېرو لیونو کې روغ سړی به لیونی ښکاري ډېرو لیونو کې روغ سړی به لیونی ښکاري او دا نظم انوره به ډېرو خپوازغی ښکاري زبردست دا شانتې کله نه کله به موږ ته انشاءالله بلکل اوس خو روانې تا دی کې تابعداري بل ټایم به در انشاءالله دا ریکارډینګ وکړو بلکل اجازت دی بلکل